ورکی دنیا کی نبی اسلام دو ډیر اعلی سفری کړی دي مشهوري سفر یو د معراج سفر یو د هجرت سفر دا ډیر اعلی دی یو د معراج سفر یو د هجرت سفر د معراج په سفر باندې نبی علیہ السلام سره حضرت جبرئیل رضی الله تعالی عنہ او د هجرت په سفر باندې په ټول صحابه کرامو کې دا اعزاز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شو. بیا لک فرق وګوره، حالانکه د معراج په سفر کې څومره عظیم فرشته ده چې په یو وزر باندې دا ټول کائنات چتولی شي، په یو وزر باندې جبرئیل علیہ السلام دا ټول کائنات وانه ځمکې اسمانونه دار سو چتولی شي. دومره عظیمه فرشته د معراج په سفر روانه ده، خو چې کله سدرۃ المنتهی ته ورسېدله سټاپ ودرېده، اشاره شوه، نبی السلام وی جبرئیله یارانه به نیمه لار کې نه پرېږدې، ولې رسته کېږې؟ ورته یا محمد تا ته څه پته ده، ته خو الله تعالی ډېر لوی مقام را کړی دی، که د دې نه مخکې زه ځمه زه سوځمه، مخکې زه زما طاقت نشته، زه به دې ځای کې پاتې کېږم، مخکې زه نشم تللی. راشه جبرئیل په نیمه لار کې د نبی علیہ السلام نه پاتې شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چې اول ورځې کلمه ویلې ده، نو تر قیامت پورې چې نبی علیہ السلام را پاسیږي هم بدن ابوبکر صدیق په غیږ کې را پاسیږي. سبحان الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله آرام ته تلو شو، ابوبکر صدیق ته لږ راجوخ شه او د هغه په زنګون باندې به خپل سر کېغوست، وایي دې کې ماته ډېر سکون ملاوي. بیا چې کله هجرت باندې روانو په غار سور کې ابوبکر پیلت غار ته دننه شو، زی صفا کړه، سوري بند کړه او نبی اسلام ته اوس راځئ، ځکه هلته حشرات الارض خزنده وي چې سیونه خوري. بیا نبی اسلام له خپل څادر اوسلو سوړو کې ورکو، نبی اسلام به په خپل غي کې سملولو، نو د سوړي نه یو مار یا لړم سره وته خپې اوچی شلول، ډیر درد یو کو ځان ټینګو، بیا درد یو کو ځان ټینګو، به اختیار د سترګو نه یو سو اوخ کې د نبی اسلام په مخ باندې پریوت. زمون مشران لیکي یا امام غزالی رحمت الله علیه لیکي، و چې کله نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غي کې پروتو، وې داسې ښکارا کېدو لکه چې پر رحیل کې قران پاک پروت وي. او سترګو نه چې پر نبی اسلام ابوبکر ولی جاړي، هر سفر کې د کېدې څه تکلیف وي، وې چې د خپل میډه رخوږي چې خپل لری کړه، نو لاندې سوري کې یو لړم وسوځلې چی چلو. نبی اسلام خپل لعاب را واغست او باغې باندې اولګولو، الله ولا صحت ورکړ. نو دومره د هجرت په سفر کې او سره نبی علیہ السلام سره یوځای، بیا مدینه کې یوځای، مکه کې یوځای، په ټولو سفرونو کې په اکثر جنگونو کې یوځای، او د کشان چې کله خخېدلو نو قبر هم نبی علیہ السلام سره یوځای. او نبی اسلام وی ها کذا نبعث یوم القیامه، اے زما امتیانو واوري، یو لاسی عمر باندې کې غوستو، بل لاس ابوبکر صدیق باندې کې غوستو، او داسې روانو لکه یارانو باندې چې انسان لاس اچي، خي طرف ته ابوبکر، ګس طرف ته عمر فاروق. وې صحابو نبی اسلام یا رسول الله ډیر زیات خوند کوي، یو طرف ته ابوبکر، بل طرف ته عمر، ډیر زیات خوند کوي. وی واوري صرف دنیا کې دا یارانه نه ده، د قیامت ورځ به موږ درې واړه یاران د کشان را پاسیږو. نو تر قیامت پورې یارانه د نبی سره جبرئیل په نیمه کې پاتې شو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د قیامت د شپېلې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پروت دی. نو الله رب لوی مرتبه ورکړې وه، د خلکو د خدمت جذبه ابوبکر صدیق کې څومره زیات او نبی علیہ السلام سره مینه څومره زیات. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حاضر شو، خپل پلار راوستو فتح مکې نه بعد. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار روستا اسلام قبول کړی دی، او دا پسترګو باندې وړوندو ډیر بوډاو، ځکه ابوبکر رضی الله تعالی خپل ډیر عمرو. نبی علیہ السلام خدمت کې راوستو، مور یې مخکې راوستې وه، خو دا پلار یې روسته راوستو. چې خدمت کې راوستو نبی علیہ السلام ورته پاسېدو، ویل ابوبکر څه کې دا بوډا دی ولې را روان کړی دی، خړوند مو وی زه به خپله د خدمت کې تللی وی. ویل نه یا رسول الله زه غواړم چې زما پلار ته لږ اجر زیات میلو شي، ستاسو خدمت کې خپله حاضر شي. نبی اسلام ویل څه دپاره دې راوستی؟ وایي چې دا اسلام قبلی. نبی اسلام ډېر زیات خوشحاله شو چې زما ابوبکر په سترګو کې نن خوشحالي ښکاري. د ابوبکر په خوشحالۍ په نبی اسلام ډېر خوشحالېدو. وی ابوبکر زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې ته خوشحاله، چې ته خوشحاله په پلار باندې، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نبی علیہ السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله
په خدای مې دې قسم وي که زما د پلار په ځای باندې ستا تره ابو طالب مسلمان شوی وی نو زه به د خپل پلار نه زیات په هغه باندې خوشحاله وی ځکه زما په پلار باندې زه خوشحالېږم او په ابو طالب باندې به زما حبیب پیغمبر محمد رسول الله خوشحاله وی نو زما خوشحالي ستا د خوشحالۍ نم قربان کې سره څونه خو خپل پلار چې مسلمان شي او یا رسول الله کاش چې زما پلار په ځای باندې ستا تر مسلمان شوی ځکه هغه باندې